د سمندر او دریاب چې انسان په یو مقام کې ودرېږي که نه نو اکثر په ساحل سمندر باندې چې ولاړ یئ نو چې ګورئ نو تاسو وایئ چې ګینې د انور په دې اوبو کې چې کوم نه هغه ډوبېږي. حالانکې روایاتو کې راځي وایي د انور روزانه چې کوم نه هغه د الله د عرش ته لاندې یو سجده لګوي. روزانه د الله تعالی د عرش ته لاندې سجده لګوي. خو چې کله د قیامت ورځ شي که نه نو چې کله دی د روزانه سجده لګوي الله تعالی ورته وایي ځه سهار له بیا په خپل مدار کې راوخېږه. خو چې کله د قیامت په ورځ باندې دی د عرش ته لاندې سجده ولګوي د الله له طرف نه ورته حکم وشي چې ځه واپس لاړ شه نو د انور به واپس د مغرب نه به راوخېږي. واپس به چې کوم نه هغه د مغرب نه راوخېږي لږ ساعت به ولاړي دقه ټایم کې چې کوم نه هغه د توبې دروازه به بنده شي د توبې دروازه به بنده شي د انور به واپس را روان شي. داسې انور به واپس را روان شي. نو بهرحال سره دا خو چې کوم نه هغه تاریخي چې کوم احادیثو کې دا خبرې وي هغه دي